نغمه بیبي وایي که منګل ما پسې په رښتیا چړل وي نو زه ورسره بېرته نکاح تړم. عزتمنو د دې هر څه نه درته مخکې دا یوه یادګڼه وکړه، خو چېرته زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما درسره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډلۍ نښان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نامتو سندرغاړې ښاپېرۍ نغمه بیبي په یوه ویډیو کې ویلي دي چې خلک ګمان کوي چې د هغې پخوانی خاوند منګل په تلو تلویزیون کې په یوه خبره په هغې پسې جړل دي. یو تلویزیون والا ترنه انټرویو اخیستله، خو چې د نغمې نوم یې واخیستلو نو دا منګل ورپسې بیا په چړاو شولو. خو د منګل جلا د هغې جلا یوازې د هېواد نو د هېوادونو نه د لرې وړې او د ټولو ملکونو ته ورسېدله، خو د دې جلا بل سبب یې نه درلودو. نغمه وایي چې د منګل جلا د هغې زړه خو نری کړی دی او ورته جړلي دي. خو کله چې د دې په اړه د خپل منګل استاد نه یې پوښتنه وکړه نو هغې ورته وویلې چې خپله هم پوه نه شولم چې ولې مې وجړل. نغمه په یاد ویډیو کې ویلې چې دا یوه ډېره وړه خبره ده، خو خلکو ترېنه ډېره غټه خبره جوړه کړې ده او وایي چې منګل د نغمې په اړه جړل دي، منګل د نغمې پسې جړلی دي. نغمه وایي که منګل استاد په خپله وایي چې ما له نغمې ورسره د ګډون ژوند په مهال ظلم کړی دی او جفا مې ورسره کړې، بیا دې خلک زما په اړه قضاوت وکړي او ودې وایي او نغمه یوه ظالمه او بې وفا ښځه ده. میرمن نغمه په ویډیو کې خلکو سره واده هم وکړه. دا یې ویلي که چېرته منګل استاد په رښتیا خلکو ته ویلي چې په تلویزیون کې چې کمې توی کړي وي نو هغه د نغمې په غم دي. او دا هم وایم چې زه د نغمې سره د زړه نه مینه لرم او زه حاضر یم یو ځل بیا د هغې سره نکاح وتړم. نغمې د پخوانی خاوند منګل استاد موده مخکې د تلویزیون په یوه خبرو کې جړلي وو چې د یادې جړا د دغه د جړا ویډیوګانې په ټولو رسنیو کې خپاره شوې ده. په هر یې خلکو ډول څرګندونه وکړه، خلکو څرګندونه یې وکړه د منګل د جړا غم کولو هېوادونو نغمې باندې نیولې کړې وه. نغمه یوه ظالمه ښځه یاده کړې وه. عزتمنو تاسو د منګل او د نغمې په اړه باندې څه خبر دی چې دوی دواړه به بیا یو ځای شي او که نه؟ لازمي لاندې په کمنټ کې موږ ته په خپله رایې حتما راته ولیکئ. منو یوه هیله نه لرم چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډلۍ نښان ووهئ ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.